طرف ته وینه شي هغې دپاره چې کوم دی جګر لګي او رګونو ته سپلایي کوي او په دې منځ کې ترې څه حصه الله رابیله کړي د پیو په شکل. دا د الله ډېر لوی نعمت وي. حدیث مبارکه کې راغلی دی چې تاسو د غو پیس کوئ، د څاروو پی په دې کې الله شفا ایښې ده. وجه دا ده چې دا څاروی چې پی کوي نو دا واښه خوري. په دې وښو کې مختلف قسمونه وي او په دې هر یو بوټي کې الله خپل حکمت ایښی دی. نو په دې کې ډېر د علاج والا ښکلي بوټي پکې وي. دې څاروي هغه خوړلي د هغې نه دغه پی په دې پیو کې د هغې اثر دی. نو دا د انسانانو دپاره شفایي. د ماشوموالي پیدایش نه واله تر وفاته پورې انسان باندې نور سیزونه بندیږي خو پی نه بندیږي. ته چې کوم د هره موقع باندې پی دا تسکلی شي او دا داسې سیز دی چې دا د خوراک کار عمر کوي، د څښاک کار عمر کوي. ځکه دعاګانو کې بیا د دعا د نورو دعاګانو نه بدل راغلی ده. تا ته چې کوم دی ښایسته خوراک میلو شو، نوی چې کوم دی فروټ راورسېده، کیلې دې وخوړلې، امونه دې وخوړل، ښایسته بل سیز دې وخوړو، نو پسې دعا وایه الحمدلله اللهم بارک لنا فیه واطعمنا خیرا منه. الله دې کې برکت واچې او د دې کیلو د مالټو د مړو نه ښه طعام بل هم راکې. نو نورو خوراکونو کې دا دعایي اللهم بارک لنا فیه واطعمنا خیرا منه. په پیو کې به دا نه دی، پی چې الله ته نصیب کړي نو په هغه کې به دا وی چې اللهم بارک لنا فیه وزدنا منه. الله دا پیرل نورم سیوا کړي. نو معلومیږي دا چې د پیو نه بهترین خوراک بل نشته، ځکه په دې کې د زیادت سوال راغلی دی او په نورو کې د خیر سوال راغلی دی. زمونږ طالبان عجیبه خلک دي که نه. نو ډېر پخوا زمونږ درسي کتاب مشکات جلد ثاني و زما سره په درس کې. نو کله چې دغه د اطعمه بحث نو طالبان ډېر هوښیار خلک دي. نو دغه حدیث ته چې راورسېده نو ما په دې خبرې کولې چې بل خوراک کې نو هغې دپاره دغه دعایي چې اللهم بارک لنا فیه او اطعمنا خیرا منه، د ده نه ښه خوراک راکړي. او د پیو متعلق دا راغلی دی چې اللهم بارک لنا فیه وزدنا منه. الله دا پی راله نورم سیوا کې پته لګي دا بهترین خوراک دی. طالب په ګیلاس کې پی ایښي و پټ راوی اغسته په ټیبل یې کېښودل، لکه دا دې مخکې نه کوم ځای کې برابر کړي وو. نو دا د بني ادمو دپاره بهترین خوراک دی. نو سایغا للشاربین ومن ثمرات النخیل، او بعضې د میوونه النخیل کجوري دي والاعناب او انګور دي. تتخذون منه تاسو جوړوئ د دې نه سکرن. تتخذون منه دا هو ضمیر چې کوم دی چا ته راجع دی؟ ثمرات خو جمع ده او هو ضمیر خو مفرد دی، یا دلته ورسره حذف د مضاف دی. تتخذون عصیر ثمرات، تتخذون تاسو نیسئ عصیر ثمرات، هغه چې کم نه جوړ شوي دی د میوو نه، کم چې د اوبه نه جوړ شي د دې عصیر نه تاسو بیا چې کم دی جوړوئ سکرن. نه عصیر مضاف دی نو هو ضمیر هغه مضاف ته راجع دی. یا ثمرات جمع ده په دې کې ثمره پرته ده نو د هو ضمیر د ثمرون ته راجع دی چې کم په ثمرات کې دی. نو تاسو جوړوئ دغه ثمرات نه نخیل چې دا ثمرات د نخیل دي د اعناب دي. تتخذون منه څه ته جوړوئ سکرن. د دې دوه معنی کویش. یو معنا د سکرن د نشي سیزونه، نو هلته دویمه پاره کې متوی چې شراب لومبی جایز و. الله نعمتونو کې ذکر کوي شراب ته جوړوئ ورزقا حسنا، ښایسته رزقونه ترې نه جوړوئ. بیا دا منسوخ شو تدریج سره. دویمه معنا دا ده چې تاسو دغه شیرونه او د دې نه جوړ سوي سیزونه جوړوئ سکرن خواږه خواږه خوراکي. نو دغه نه جوړ سیزونه د هغې نه څوک مربی جوړوي او څوک ترې نه بل خوږ سیز جوړوي. سکرن خواږه خواږه خوراکونه ورزقا حسن او ښایسته رزقونه ترې نه جوړوئ. نو څوک یې یو شانتې برابري، څوک یې بل شانتې برابري. ان فی ذلک بېشکه په دې کې لآیة نشانه ده لقوم یعقلون، هغه قوم د چې دی پوهیږي. واوحى ربک، ابتدا کې د وحی په تقسیم کې مو خبره کړې وه. وحی ویلی شي چې کوم دی اشارې ته، او دا لغوي معنا باندې القا په القلب ته وی. د هغه یو مثال مو دا ذکر کړو اوحى ربک، الله پړه کې واچول د دې ګبینو د مچې. او کم چې وحی د نبوت او د رسالت د هغه خو دلته نشته. دلته مراد د وحی نه هغه ده لکه څنګه چې د موسی علیه السلام مور ته اوحى الی ام موسی،
زړه کې ورته الله خبره کې واچوله. دارنګې دلته د ګبینو مچۍ په زړه کې الله دا واچول. او د دې نه بعضې معنا کوي چې دا وحي د فطرت ده. څنګه چې الله انسان پیدا کی، زناور پیدا کی، فطرتن هغه ته بعضې معلومات ور واچوي. ماشوم پیدا شو دا خو په څه پوهېږي نه، خو فطرت کې ورته الله دا ایښي دي چې دا سینه ته رو او راکاږه، نو ستا خېټې له به څه راځي. دا ورته الله فطرت کې ایښي ول، دا ورته چا ښول چې ته به دا سینه روې. همدارنګې فطرت کې ورته الله وښول چې ستا څه ضرورت یې نو ګوره جاړه، نه که وږی دی نو جاړي، که تږی دی نو جاړي، که چا وچیچه نو جاړي، ګرمي وشوه نو جاړي، یخني وشوه نو جاړي. ورنه که دا ورته الله نه وي ایښي نو کوم ځای کې مطالبه کولی شوله چې زه وږی یم زه تږی یم، دا خو د ویلی نه شول. چرګوټی دی چې د انډې نه راووتو ډیران ته پرېږده، هغه به ډایرکټ ډیران ته منډې وهي، لتې به وي او مخوکه باندې به سیز ځان له ګوري. دا ورته چا ویلي دي؟ د بتې بچی دی چې د انډې نه راووتو ډایرکټ به اوبو ته منډې وهي. ته ډیران ته ولې نه ځې چې ته اوبو ته منډې وې؟ د غوا د ګډې بچی دی ته غوا ته ودرو، د هغه سینه به روي او واپس به په دې سر باندې د مور دا سینه په سر وهي چې پیره پرېږدوه. دا هغه فطرتي امور دي. دارنګې د ګبینو مچۍ ته هم الله فطرت کې دا واچول. ان اتخذي چې ته نیسه من الجبال د غرونو نه بیوتن کورونه، غر کې ځان له د ګګ جوړ کا، و من الشجر او بعضې د ونې نه، کله ونې پسې آویزان، و مما او د هغې نه یعرشون چې دوی چتونه جوړوي، د چا چو ګبینو مچۍ ګبین نه جوړوي ښه، هرې ونې پسې نو مینه بعضې ونې مما یعرشون د هر چت پسې نه جوړوي، بعضې چتونه چې کم ته مناسب ګڼې هغې ځان له جوړ کا. ثم کولي بیا خوره ګرځه چې کم دی او ځه رسونه د میوو نه راکاږه، من کل ثمرات د هر قسم میوو نه، فسلکي ځه سبل ربکې په لارو د خپل رب باندې، ذلوله دا حال دی. حال دی چې کم دی فسلکي د ضمیر نه ویلی شي او د سبل نه ویلی شي. فسلکي د ضمیر نه کې نو فسلکي ځه په لارو د خپل رب، ذلوله په دې حال کې چې ته به تابع د الله د حکم تابعداره ګرځه. یا سبل نه حال کا ته ځه چې کم دی په دې حال کې چې سبل ربک دغه لارې به ستا تابع وي، لار به در ورکېږي نه. نو دا د ګبینو مچۍ چې کم دی په میلونو مزل وکړي او حق خپل ځای ته واپس راځي، دا لارو له الله تابع کړې ده. یخرج راوځي من بطونها د هغه د خېټو نه، قرآن دوی د خېټې نه سیز راوځي. اوس دا چې په کم ځای راوځي نو اخوا دا تشریح نه کوي، او طبا هم په دې کې مختلف دي چې څنګه راوځي. بعضې کسانو دا غوښتل چې دا وګورو چې دا سیز په خولې راوباسي که دا په بله لار راوباسي. نو مچو ته خوراک کېښود او په شیشه کې چې کوم دی دی دپاره دغه جوړ کړو، خو هغې پکې ګګ نه جوړو، یو ځل یې شیشه چې کوم دی د دننه لیو کړه، نو د بهر نه سیز بند کو چې اوس ته تښکاري نه، بیا پکې ځان له ګبین شروع کړو. بس د الله پټ ساتلي دي چې هر ځای نه راوباسي. نه شراب د څکلو څیزونه، مختلف الوانه مختلف د هغې رنګونه، نه بعضې سره ګبین، بعضې زیړ، بعضې سپین. څوک فرمایي دا چې کوم د اثر د مچو وي، زړې مچۍ وي د هغې یو شانې ګبین وي، او چې بچي بچي مچۍ وي د هغې بل شانتې وي. او څوک وایي دا اثر چې کوم دی د خوراکي وي، د شوتلو نه چې کوم مثال رس راکاږي نو هغه ګبین سپین راځي. شرشوبې دا په غر کې یو بوټی هغه لږ شانې د دې نه سوروالي ته مایل وي، بیا د پلوس یې هغه لږ ښه چې کوم دی مایل وي، د بیرې هغه بلکل بیا هغه سوربخن وي. نو بعضې د بوټو هغه اثر ذکر کوي، مختلف الوانه فیه شفاء للناس، په دې کې شفا د انسانانو دپاره. دې ته قضایا محملې ورته وایي، شفا دا نو دا لازمي نه ده چې د هر مرض دپاره همدغه ګبین، الله مطلق خبره ذکر کړې ده. نو دا به اوس د مستعمل او ډاکټر طبیب ستا دا مرض چې کم دی، د بعضې مرض به داسې وي چې دغه خالص ګبین په اوبو کې هلکه څکه، همداسې څکه. بعضې به داسې چې دا به بلکې ته یو ځای کې نه بیا به استعمالی، مفرد استعمال، مرکب استعمال د غونډو ته شامل دی، لږ استعمال ډیر استعمال د غونډو ته شامل دی. یو کس چې کوم د پیغمبر علیه السلام ته رالی وایي چې زما د رور خېټه خرابه ده، ورشه ګبین وله ورکه. بیا رالی چې ښه خرابه شوه بیا وله ورکه، چې ښه خرابه شوه بیا وله ورکه، ښه خرابه شوه بیا یې وله ورکه، بیا ټیک شو. دی الله رښتیا وایي فیه شفا، ستا د رور خېټه دروغجنه وه. نو وجه دا وه چې په دې خېټه کې دا خرابه شوې ده، پاسي د ماده پرته وه،
او چې کله فاسده ماده پرتی چې کوم څیز ورځي نه هغه هم ځان سره فاسدوي. نو یو ځل فاسده ښه فاسده شوه ښه فاسده شوه نو چې خېټه انتهایي خرابه شوه هغه فساد هر څه ووته. نو چې ووته نو بیا په خپله ټیک شو. نو شفاء للناس نبی کریم علیه السلام فرمایلی دی علیکم بالشفاءین، دو علاج ځان دپاره لازم نیسئ. علیکم بالشفاءین القرآن والعسل. قرآن چې کوم د ځان دپاره شفا ونیسه دا ستا د باطن هم شفا ده، د جسم هم شفا ده، په دې ځان دمه وه. او عسل ګبین، ګبین چې کوم دی دا مفرد هم استعمالولی شي مرکب هم استعمالولی شي. خو تا ته مې وی چې ته خپل معالج سره به هم پې مشوره کوې. بعضې مثال په طور انسان بدن کې ګرمایش دی، صفرا یې زیاته ده، نو په ګبینو کې څه شک نشته چې دا به طوري مثال علاج دی، خو دی خو ستا بدن د هغې دپاره مناسب نه دی، هغې کې شفا ده خو ستا بدن ټیک نه دی. نو چې بدن ټیک نه دی ته به اوس کم استعمالوې. نو شفاء للناس په دې کې ستاسو دپاره شفا ده. بیا د دوی چې کوم حکومت دی، انسانانو حکومت څه ته وایي؟ د دوی صرف یو مشر یا پکې لږ شانتې غټي، هغې ته یعصوب وایي. دغه بادشاه دی، د هغه بادشاه په اډر باندې دا مکمل نظام چلیږي، څوک کړت هم نشي کولی. ستاسو هم نظام دی، تاسو خو مشران په شرمونو وشرمول ګنه. ټیک ټاکاري غون پسې لګېدلي چې کوم څونه سیاسي مشران، صدر صاحب او وزیر اعظم صاحب د چا نه څه جوړ کړي، د چا نه دا عجیبه غوندې. زه به دا یم چې د حکومت دا خلک بې غیرته دي، دا چې څوک دونه بې ادبه کارونه کوي د غونډ چې کوم د خبره سزا وله ورکړي، تاسو زناورو په دې هم نه پوهېږئ. مشران په شرمونو باندې وشرمول، نه د عالم عزت پاتې شو، نه د سیاسي مشر عزت پاتې شو، نه د حکمران عزت پاتې شو. پته نه لګي د خلکو نه څه زناور جوړ شوي دي. د دوی یو مشر هغه ته یعصوب ورته وایي. هغه چې چرته ځي دا غونډ حقې پسې رواني، هغه چې ځای خوښ کي دلته به ګګ جو عقل ته ځي، دا نور نه چې ګینې دې خوا خو نقه پسې رواني. بیا چې کله ځای خوښ کي بیا تقسیم کار وشي، نو په دوی کې دا نران ناراست دي، ښځې په دوی کې تکړه دي، کې بیا د چوړیانو صفت سیوا دی. بهر چې ګرځي نو دا ښځې پکې ګرځي او سړي بار دونه نه ځي پکې. بیا ست چې کم دی په دې ګیټ مقرري چې کم د بار نه مال راوړي نو هغې دلته چک کوي څه دې راوړي ځان سره. که دغه مچۍ د بهر نه ځان سره مال راوړی خو چېرته په ګن کې خپس خا شوې ده، دننه بالکل نه پرېږدي، بلکې دا چې واپس یې کي په ټکې وجني. ته پوډري شوي چې کوم د تا خو ځان سره زهر راوړي دي، هسې نه چې نقصان پیدا کړي، په ټکې وجني. نو چې کوم ځای کې د دوی پیټۍ وي یا کوم ځای کې د دې ګوه خوا ته ګوره هلته به مړې مچۍ پرتي، دا وجني، دا نه پرېږدي تا چې کوم دی زمونږ د قوم ته نقصاندeh څیز راوړی دی. د هغې چیک کي بیا دا دنه لیباټري کې پاس شو، اوس به دننه لاړ شي. دننه چې ګګ ته ورشي نو هلته د دې بیا تقسیمي کار دی چې بعضې صرف هغه دی چې خانې جوړوي، د ګګ دپاره خانې جوړوي. دا خانې چې کوم دي دا تمام مسدس وي، او مسدس دې دپاره جوړوي چې مسدس شکل کې خالی ګوډ نه پاتې کیږي. دا مربع مثلث بل نه جوړوي، دا مسدس جوړوي. او هره خانه د مسدس چې هغه د بل سره د سوتر په مقدار فرق نه وي. ستا انجینیر به تا ګوته په خوله حیران شي چې انجینیر دې ته وایي. دغسې خانې جوړوي مسدس، او په دې خانو کې بیا تقسیمي کاري څه کې دا انډې اچوي، دا انډې پکې صرف دا ملکې اچوي، نور انډې نه اچوي. نو هغه خانو کې د انډه اچوي، نو څه خانې جوړوي، دې خوا دا انډې اچوي، دې خوا پسې نور ورپسې هغه انډو باندې واپس مخ سر بندوي، نو دا په مخ کې رواني. هغه څه انډې چې مثال په طور بچي راوباسي نو بعضې په هغې د بچو تربیت دپاره مقرري. اخوا نور چې د بهر نه مال راوړي نو د ګګ یې بل سیټ برابر کړي، هغه کې د سټاک جمع کوي. ګبین په یو سیټ اچوي، بچي په بل سیټ اچوي، دا ګبین یو جمع کوي، اخوا انډو دپاره کورونه بل جوړوي، دا انډې پټوي بل کس، بچي چې راوړي د هغې تربیت کوي، نور دا خپل ټیمونه خپل کار کوي. داسې عجیب حکومت یې دوی ښه. نو به هر کیف د دوی حکومت ته وګورې، د انسانانو د حکومت چې کوم دی په دې پسې به وخاندې، د هغې ته وګوره او موږ ته وګوره. فصلو کې سبل ربک ذلولا، نو په دې کې شفا د انسانانو دپاره. ان فی ذلک، بېشکه په دې کې لآ نشانات دي لقوم یتفکرون، هغه قوم دپاره چې دوی فکر کوي. والله خلقکم، الله تاسو پیدا کړي، ثم یتوفاکم، بیا به تاسو وفات کړي. ومنکم بعضې په تاسو کې من یرد، هغه دی چې واپس شي الی ارذل العمر، بېکاره عمر ته، بوډا شي بیکاره عمر.
یو قول د عبدالله صاحب دی جی 75 سال، بل قول دی 80 کاله. خو دا د قول دی داسې لازمي نه ده. د چا چې کم دی دی عمر کې څوک د دې نه چې کم دی هغه عمر ډېر کمزوری شي. لا یعلم دی نه پوهېږي بعد علم پس د پوهې نه شیئه په څه شی باندې. په جوانی کې څومره پوهي او په دې وخت کې په هېڅ هم نه پوهېږي. ځینې بیا دې خرابوالي ته ورسېږي چې هغه د خوراکونو منځ کې فرق هم نشي کولی. هغه مونځ هم ترې نه هېر شي، بل هم ترې نه هېر شي. دغه وخت کې چې دا بنده څنګه عمل کوي بس دغه عبادت دی. اکرمه رحمه الله فرمایي چې کم سړی د قرآن سره محبت او مینه کوي، قرآن وایي نه، هغه که څومره بوډا شي د ده نه به خرافه نه جوړېږي، ذهن به بیا هم کار کوي، ټیک دی. ان الله بشک الله علیم پوهې دی، قدیر قدرت والا دی. والله فضل بعضکم، الله فضیلت ورکړی بعض ستاسو ته علی بعض په بعضې نور باندې فی الرزق په رزق کې. نو څوک یې مالدار کړه، څوک یې غریبانان کړه. فاما الذین پس نه دي هغه کسان فضلو چې هغوی دپاره فضیلت ورکړی شوی دی، کم چې خانان دي نوابان دي، براد رزقهم ورکوونکي د خپل رزق علی ما ملکت ایمانهم، هغه چې مالکان وي د هغې لاسونه. دا خان صاحب غواړي چې زه د خپل جیداد کور د دې خپل مزدور سره نیم کم، داسې غواړي. فهم فیه سوا، پس دی شي په هغه کې برابر. دا نه غواړي. نو تاسو دواړه د الله مخلوقه، رزق دواړو له الله ورکوي. هغه ستا په شانته انسان ته د ځان سره شریکول نه غواړي، نو د الله سره مخلوق څنګه شریکې؟ کجی دا خود آیت مطلب شو. دی باندې بعضې اهل باطل تمسک کوي. دنیا کې مختلف چې کوم دی نظامونه چلیږي، اشتراکیت وي، سوسیالیزم او دا پلانکې ازم او پلانکې ازم. اشتراکیت دا د روسیانو نظام، هغه دې ته وایي چې دا تمام د ملک څومره سیز دی دا به یو سیز وي، ښه په دې کې به د چا ملکیت نه وي، دې ته اشتراکیت وایي. نو معنا دا ده هر سړی به کار کوي، ته د کار قابل ګاډی چلولی شي، ګاډي به غونډ د حکومتي ګاډی چلوه، خپله ډیوټي به وکړي. دا بل زمینداره کوي، دا بل دکانداري کوي، دا بل دفتر کې ناست دی، هر سړی به کار کوي. خو نور به ستا تنخوا نه وي، خوراک دې وکړو هلته به نور کسان لګي، هوټل کې به ډوډۍ برابر شي، ورشه ډوډۍ وخوره، صرف خورې به. او چې څومره آمدني راځي دا به ټول یو ځای د ملک ستا کېږي، بس د اشتراکیت دی. نو بعضې چې کوم دی په دې تمسک کوي. او دلته ګوره چې کوم دی الله تاسو ته رزق درکو، دا واپس کې خپل غلامانو ته فهم فیه سوا، دوی پکې برابر شي. نو چې غونډ برابر دي د اشتراکیت دی. دا خبره به د دوی اله ټیک وه چې کله د فهم دا فا په ځای باندې وو وې، دلته فا ده دلته وو نه دی. نو که داسې ویلی شوي چې وهم فیه سوا، دا غونډ په دې رزق کې برابر، بیا به اشتراکیت و. الله وو نه ذکر کوي، فا ذکر کوي. دا ملک صاحب غواړي چې خپل جیداد کور د دې خپل مزدور سره نیم کی، نو ته غواړي نه، که چېرته ته غواړي چې نیمې کي نو بیا به دواړه برابرېدل، هغې نه غواړي چې نیمې کي نو کوم ځای کې برابر دی؟ د فا او د وو منځ کې دا فرق دی. نه ځکه اشتراکیت اسلام د دې رد کوي. اسلام چې کوم دی د هر انسان ملکیت وي، خو ملکیت په خپل انداز باندې، ظلم نه چې ته د پردی وینې څکې، ملکیت به وي خو په خپل انداز به خپل ځان له ملکیت ثابت دی. نو دا موقوس د هغې نه ده چې هغې خپل وضاحت دی. افبنعمت الله، آیا د الله د نعمتونو یجحدون، دوی انکار کوي. والله جعل لکم، الله ګرځولي ستاسو دپاره من انفسکم، ستاسو د نفسونو نه ازواج بیبیانې، الله دله د ژوند ملګرې درکړه. وجعل لکم، ویې ګرځول ستاسو دپاره من ازواجکم، ستاسو د بیبیانو نه بنین زامن، الله زامن درکړه. وحفدتن، یو معنی د نوسي، الله یو نعمت بچي دي، دویم پکې نوسي. دریم چې کوم دی دویم معنی داسې هم کولی شي، الله درکړه تاسو ته بنین زامن، وحفدتن او خادمان. دا په ښکته چې څومره یې نوسۍ کړوسۍ د غوڼ ستا خادمان دي، دې ته ویلی شي حفده. ګوره ښځې هم درکړه، بچي نوسي، دا د الله نعمتونه وي. ورزقکم، تاسو له رزق درکو، من الطیبات، د پاکیزونه. افبالباطل یؤمنون، آیا باطل باندې دوی ایمان راوړي. او بنعمت الله هم یکفرون، د الله په نعمتونو دوی کفر کوي. ویعبدون، دوی عبادت کوي، من دون الله، غیر د الله نه، ما لا یملک لهم، هغه چې مالکان نه دوی دپاره رزق من السماوات والارض، رزق نه د اسمانونو نه د ځمکو نه، شیئا د څه شی، ولا یستطیعون، او نه د هغوی طاقت شته. فلا تضربوا لله الامثال، دوی به وایي دا موږ چې د غیر الله عبادت کوو نو موږ د الله سره داسې نه شریکوو. مړه سورت زمر کې مضمون ذکر کیږي، ما نعبدهم الا لیقربنا الی الله زلفا، موږ خو د دې عبادت کوو نو په دې دا خوشحاله شي، نو الله ته زموږ سپارش کوي، نو موږ الله ته نږدې کېږو، نور خو الله موږ منو.
او د دې عبادت ځکه کوو چې الله ته مو نږدې کوي. ګوره دنیا کې تا نه تپوس کوو چې یو سړی دې بره چت ته خیږي نو داسې خطی شي؟ نه، پوڼې به ورته ږدي، اندرپیا به جوړې بیا به خیږي. الله یو پاک اوچت ذات دی، داسې څنګه ورځې؟ نو دا ځان دپاره سپارښیان مقرر که عبادت یې کوه چې تا نږدې کي. کله بیا داسې مثال وي. ګوره دنیا کې ته کولی شي چې ته لاړ شي د صدر او وزیر اعظم سره میلاو شي؟ نه جي نشه میلاوېدلی. څوک به د هغه خانداني سړی ګوري، د هغه د پارټۍ ملګری به ګوري، هغه به ستا سپارش کوي، نو بیا به دې له بوځي. نو د الله خواته څنګه ورتلی شي؟ یو ولی بزرګ یو څوک به وګوري چې هغه ستا سپارش وکړي، نو الله سره به دې میلاو کړي. داسې مثالونه الله فرمایي فلا تضربوا لله الامثال. دا مثالونه زما دپاره مه بیانوه. ته وایې د الله خواته ورځې نو مخلوق باندې قیاس کې. الله پاک هر بنده سره ونحن اقرب الیه من حبل الورید، بنده زه تا ته نږدې یم ستا د مرۍ د رګ نه. همدقسې راسره رابطه کوه، همدغسې راسره رابطه کوه. زه تا سره د مرۍ د رګ نه نږدې یم، پوڼې ته ضرورت نشته، بل ته ضرورت نشته، همدقسې راسره رابطه کوه. حقه لار چې کوم درته الله د پیغمبر په واسطه ښوولې ده. نو ان الله یعلم، بېشک الله پوهېږي، وانتم لا تعلمون، او تاسو نه پوهېږئ. ضرب الله مثلا، مخکې وفرمیل چې د الله مثالونه مه بیانوه، او دلته الله مثال په خپله بیانوي.